دا ګړی م یو بنګړی دی که دلته خو ځکه بنګړي به دې ښکاري چې رواج یې نشته د ښځو بنګړي دي د ښځو به جدا بنګړي وي سړو جدا لکه د ښځو جدا ګړی ده د سړو جدا ګړی ده د ښځو ګړی که سړی اچوي نو بیا به دې ښکاري او د سړو ګړی چې ښځه اچوي نو به دې پې ښکاري نو د سړو به جدا بنګړي او د ښځو به جدا بنګړي وي سره در دلته سړو له منه دي هلته به استعمالوي د ریخمو جامې دلته منه دي هلته به درې قسمه ریخم وي خلک به هغه جامې اچوي او بیبیانې به هم خدای درکړي کم از کم دوه او یا ښځې دا به خدای درکوي او طاقت ده یو جنتي د دنیا د سلو ځوانانو دی بیماری هلته نشته تکلیف هلته نشته ښځې به دله خدای درکړي حورې ابه څنګه وحور عین غټې سترګې به یې وي دا تور د سترګو به یې ښه توري سپین به یې ښه سپینې کأنهن الیاقوت والمرجان داسې به لکه یاقوت او مرجان په شان غمي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمارونو د جومات کې زمونږ کار شروع دی یو خدا زمونږ محراب ډېر کمزور او بیکار و زمونږ اوس پر زمونږ چې دا د سره جوړ کړو ماربلې پکې اوس پاتې دي جومات ګورې جوړ دی ښځه چې کم څیزونه یادوم چنده اوس هغې له غواړي جومات زمونږ الحمدلله ډانچه جوړه شوې ده پلستر هم خلاصې دي دروازې هم خلاصې دي دا ځکه وایم چې هسې نه څوک د ډانچې دپاره پیسې راکړي نو ګورې ډانچه خلاصه ده اوس مونږ ته چې کم کار پاتې دی ماربل پاتې دي د بجلی فټینګ پاتې دی پوړو ته او بره چت ته ګریل پاتې دی او رنګونه پاتې دي تقریبا 14 لکه روپۍ پې لګي او دا ممبر هم روان کړی دی نو دا هم جوړېږي نو بس چې څومره ملګري زمونږ ورې تاسو ته ما ویلي داسې عامې چندې نه غواړم نه چا د سوال کوم نه چا نه چندې غواړم نه په کوڅو کې چا نه غواړم که زما په نوم یې څوک غواړي بد به کوي ګناه به کوي صرف د خپلو مقتدیانو ته تاسو ته ویم او چې زما بیان څوک اوري په موبایل بس هغې ته یې ویم نو ډېرو دوستانو موږ سره تعاون وکړه دا دومره زر چې دا جومات جوړ شو دا موږ په نه شو جوړولی نو هم ستاسو د ملګرو بعضو دا تقریرونه اوري او دا بیان اوري نو تعاون کوي نو دا قاري صاحب دا فیض احمد مولوي صاحب نمبر تاسو ته ما خولی و 0333 913 12 10 ما سره هم رابطه کولی شي هغه سره هم رابطه کولی شي نو دا مهرباني وکړئ چې دا کار اوس خدای پاک زر خلاص کړي او دې جومات ته هم زما د اراده ده دې جومات کې زمونږ دا محراب دی دې باندې کار شروع کړه او د دې دا دیوالونه دي زما دا خیال ده چې دې دیوالونو نه مونږ ته د ټایل والو او دا خشتکو مزیداري نو دا کار اوس د ضروریاتو نه علاوه دی د جومات د حسن او د خشتوالي کار دی او جومات خشته خوند کوي جنت کې ولې ته بس ښه جنت ته ځې کلی جنت له به ځې جنت کې چې کومې حورې دي نو ښه حوره به دې وي څه خشته حوره به دې وي کتاب ښکلی خوند کوي جومات ښکلی خوند کوي مدرسه ښکلی خوند کوي فرش خشته خوند کوي بستره ښکلی خوند کوي او ښځه دا به د بشیرجان نه تپوس وکړو چې ښځه هم بدرنګه خوند کوي بشیرجانه که ښکلی خوند کوي نو ته ښکلی نه څه خبرې دی وی ما خو نه ده لیدلې جنت کې به که خیر انشاءالله وینې زما وروڼو د اخلاص ته لږ تعاون کوئ ښه د اخلاص ته تعاون کوئ او بله دا د مهرباني که چې داسې څوک دوستان پکې وي چې هغوی مونږ له د ماربلو شته داسې بعضې فیکټرو والا نو مونږ ته به کار لږ اسان شي ماربلو والا که څوک یا د فټنګ دپاره مونږ ته د تارونو او د دې نورو څیزونو ضرورت دی بلفونه خو زما یو دوست دی هغه وایي چې بلفونه څومره لګي شاهد صاحب هغه وایي دا انتظام به زه وکړم خو تارونه لګي دا بټنې مټنې لګي او دا ګریل میل لګي نو که څوک پکې داسې تعاون کولی شي جومات هم دی او مدرسه د الله کور دی پکې درسونه هم کېږي او پکې مونږ د جمعې مونځ هم کوو شکر الحمدلله او د دې جومات ته چې زمونږ کوم بیانونه نشر کېږي روزانې په زرګونو خلک ګوري الحمدلله د دین یو ډېر لوی کار خیر روان دی انشاءالله العظیم نو ښځې به څنګه وي خشته ښځې به وي ښکلې مزېدار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی داسې ښکلې به وي چې د هغوی د نلي دننه مغز به د دې او یو جوړونه بار ښکاري بار به ښکاري او چې اوبه څکي مری کې به ښکاري او پیغمبر علیه السلام مبارک یو مثال ورکوي وی لکه چې خشته د تسبوغ یا د امیل یو دانۍ اعلا د عقیق یا د یاقوت او خې صفا کې او سوري پکې وباسې او دننه پکې تار اچې هغه تار د بار نه ښکاري که نه ښکاري وی دقسې به د
پندو دا مغز دبار نخکاری او کما خوشبو چې پورې کوي هغوی نو وی دومره خوشبو چې د نوک د پاسه راځي که دا دنیا تراله په دنیا کې به د خوشبویه د لاسه جون څوک تیر نه کړي او چې کم حسن هغې له خدای ورکړی دی نو که د جنت یوې حورې یوې ښځې دنیا ته مخ راواړو دنیا ته نو د دنیا د انور او سپومې به خړ کړي لکه څنګه چې نور راوخیږي او سپومې خړه شي چاته نه ښکاري او یا ستوري خړ شي او چاته نه ښکاري دقسې به د انور او سپومې به خړ شي دومره ښایسته حسن هغې له خدای پاک ورکړی دا او یا ښځې به سنبالې څنګه دنیا کې خو دوه سړی نه شي سنبالو دا خو ډېر ګران کار دی دا اکثر دی خلکو ته وي ښځه دویمه کوم مې دویمه وکړه خو پندرم پایه به دې شپی نه به لاندې کودېدی شو نه بره کودېدی شي نو دلته دوه څوک نشي سنبالولی نو یا به څنګه سنبالې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د هغې زړونه به د یو زړه په شان دي اختلاف به یو بل سره ني بغض او حسد به یو بل سره بالکل ني لکه یو ډه کې چې اختلاف نه راځي بغض حسد د سړي ځان سره خو نه پیدا کېږي دغسې به یو بل سره ښایسته ښکلې ژوند تېروي اختلاف به ني او د دنیا دا به پکې وي که به ني د دنیا دا به د هغې حورو سرداره به عمر حیات ما ته ویره دې بلاګانو نه بالته هم نه خلاصېږو مې دا بالته بلا ني دا بالته د جنت د حورو سرداره به ټولې به د دې تابعداري به دې ښځې تا سره په دنیا کې ښکلی ژوند تېر که تا ته یې لوټه ډکه کړه او دسته تا ته یې د غسل اوبه کېښودې تا ته یې پرتوګ کې پرتوغاښ واچو کمیس یې راته ځوړن کودلې وویځلې وې سرې کړل درته او ته ستړې ستومانه رالې ستا خدمت کوي ستا د میلمه خدمت کوي ستا یو عزت یې بحال ساتلې ده ستا د بچو خدمت یې وکړه ستا د مور و پلار خدمت یې وکړه ستا د لیورونو خدمت یې وکړه او مونځ او دس او روجې ونیولې دې له به خدای بدل ورکوي که به نه ورکوي الله به ولال ته ښکلې بدل ورکوي دا به د جنت د حورو سردارې به سردار زمارونو دا خلق به په جنت کې ډېر زیات خوشحاله وي ملاقاتونه به هم یو بل سره په جنت کې کېږي جنت کې به بازارونه هم لګېدلي خو خرید و فروخت به ني خلک به دي چې سیخوخي په خپله به ځان لرالي او چې د الله د طرف نه بازاري ماشاءالله او الله د جنتیانو د پاره پکې څیزونه ایښودي دا د انسان عقل کې کم ځای نه لوښي چې څه د خوښې جامې د خوراک څیز د پیزار څیز چې کم څیز ته دې زړه کېږي نو تا ته به په هغې بازارونو کې هغه شی میلاویږي او په دې بازارونو کې به خلک یو بل سره ملاقات کوي په پارکونو کې به یو بل سره ناست دي ګپې شپې به لګوي خندا خوندي وی بازار کې به یو شی میلاویږي ابسې په دنیا کې ګورې هر نعمت انسان ته حاصلېږي که هر انسان ته ني نو بعضې ته خو میلاویږي که یو سړی دی هغه جامه غواړي چې څنګه دې خوښی زه بس ځمکه به خرڅه کړې که تا ته ني بل ته خو جامه حاصلولی شي منصب حاصلولی شي وزارت عظما ته دا د خلک ورسېدل صدارت ته خلک ورسېدل بلډینګ او بنګلې ځان له خلکو جوړې کړې یو څیز دی چې هغه په دنیا کې ته نشي حاصلولی دا د امریکې او د روس باچا هم نشي حاصلولی دا چې دا شکل ځان له بدل دا نشي بدلولی رنګونه به په ځان پورې کې پوډرې موډرې سرخی مرخی به ولګې خو چې ستا کم شکل دی ورته وایې زما دا نه دی خوښ بل شکل مې خوښ دی دا نشي بدلولی شکلونه به د هر انسان خپلي او د جنت په بازارونو کې به شکلونه ولاړ وي نو چې دا کم انسان کم شکل خوښ شي نو په هغې کې به ورننوځي نو هغه شکل به جوړ شي خو په نښو نښانو به پېژندګلو کېږي ګوره داسې وي لکه انسان دلته جوړه بدله کړي یا یو انسان دلته ویښته کټ کړي یا ویښته پرېږدي نو دی خو بدلېږي نه خلک یې پېژني یا ماشوم دی او دی بوډا شو نو دا شکل یې بدل شو خو بیا پېژندګلو کېږي دقه رنګې به پېژندګلو کېږي خو جنت کې به شکلونه هم میلاوېږي او د ټولو نه د خوشحالۍ غټې خوشحالۍ څیز څه دی دا دی چې په جنت کې به زموږ د رب العالمین سره ملاقات هم کېږي د چا به غدوة و عشیه سار و ماښام ملاقات کېږي او چا به د دنیا د یوې هفتې برابر ملاقات به د الله سره کېږي ابه څنګه دا خلک به ټول په یو میدان کې الله را جمع کړي دا جنتیان نو چې دا را جمع کړي لوی میدان به
نو په کرسو باندې به خلک کینی څوک به د یاقوتو په کرسی ناستی څوک د زمرودو په کرسی به ناستی څوک به د نور داسې کرسی به چې رڼاګانې او شغلې به ترې خېږي مختلفو طریقو سره به ټول کینی نو چې ټول په دې کرسو باندې کینی نو باران به پې د بره نه وشي باران به د سوي د خوشبویو باران به پې وشي نو چې د الله د طرف نه د خوشبویو باراني ابه څومره مزېداري داسې خشته باران د خوشبویي به د خلکو نه دي بعضې باران ډېر خشته او ډېر خوندور او مزېدار لګي دې کې به رب العالمین راښکاره شي نو دې ټولو سره به ملاقات وشي ټول به الله وویني وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه به خوشحاله یو تازه وي او خپل رب ته به ګوري او چې الله یو سکند